رفیق بھائی بله پته مې دا وکړي چې په پیریون چې کله په یو سړي باندې یا په یوه زنانه باندې رسي ده آیا دا رښتیا دي دغه پیریونې تعلق د انسان سره شته که داسې خبرې دي داسې ده چې پیریون یو ځان ته مخلوق ته او انسان یو ځان ته مخلوق ته دا د نیو داسې ده چې مثال الله رب العزت ازمایي په قسمه قسمه مسئله انسان ته پیش کړي نو د پیریون د یوه داسې خبره ده چې په انسان باندې رسي غالبې ډېر تکلیف ورکوي یا سحر په ذریعه سره یا په شیک شي یا شاپک شیر دی یا دی دغسې تنګول کوي کیر شي یو ځای وي مثلا ځای ویر شي تنګ یې کړ بیا دې خپله بدل ورنه وخلی شته د پیریون په دا چې قرآن شریف شه 90مه سپیره شه سورة الجن په نوم یو سورت نازل شوه ده که دا زه ورته تېر کړم نو دا پیریون زه یا چې ګواهي شه ته داسې چې ګواهي ښیې چې ته لکه لمونځ او داس په پابندي سره کوې قرآن تلاوت کوې بیا بالکل ته چې ګواهي ښیې لکه ډونه ډارېږه ما ډېر څه ضرورت نشته لکه سیمه چې ته دې نه ډارېږې دې ته نشه چې ګواهي چې سیمه څه زړه ور په ورسې انشاءالله دې ودې نه ترپېږي او دې وې تو نه ډارېږي ویلې چې انسان اشرف المخلوق الله پیدا کړی ده او پیرای د ده تابع ده اوس دې په ګارنټي سره ونه شي ګواهي شه ګارنټي مې خپل کوشش کوي واس په واس چیګړي الحمدلله که به نیم داسې کیس وي چې نه چیګړي نو بس دوه درې د مینه میر زیاتای ورکوي په چیګړي انشاءالله او پیری په چیګول شه خاص کار مدد وي د مریض او د مریض د کیر وله